الله الرحمن الرحيم. صلاة المريض. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن مخکې د مسافر د موز مسائل ذکر شوي، چونکې مسافر دپاره هم په موز کې لږه اساني پیدا ده، نو هغه احکامات ذکر شوي. اوس د مریض دپاره په موز کې د مسافر په نسبت نور هم اساني ده. که د ولاړې طاقت نه لري نو په ناسته دې موز وکړي، که د ناستې طاقت نه لري په ملاسته په اشاره دې موز وکړي. نو د مریض د موز احکامات ذکر کېږي. او دا مرض چې دی دا د انسان دپاره عذر دی، مجبوري ده، او دا عذر معقول دی، شرعي عذر دی، منلی شوی عذر دی. الله تبارک وتعالی اجازت ورکړ دی د مرض په حالت کې په ناسته د موز کولو، په ملاسته د موز کولو. او د شریعت احکامات، د شریعت چې کوم مسائل دي هغه د انسان لپاره آسان دي، د د بس مطابق دي، د د طاقت مطابق دي. داسې نه ده چې شریعت په انسان باندې یو ګران حکم دا لاګو کړی وي او دی ادا کولی نه شي، د هغې طاقت نه لري. داسې نه ده. د شریعت احکامات چې دي هغه آسان دي. قال الله تعالی، الله رب العزت فرمایي قرآن مجید کې: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تکلیف نه ورکوي یو نفس لا مگر د هغه نفس د طاقت مطابق. اوس مثال په طور باندې یو سړی دی، د زندگی بر غریب دی، نو په ده باندې حج نشته دی، ده ته حج معاف دی. که مالدار شو نو حج پېشته دی. غریب دی، په ده باندې زکات ورکول نشته دی. غریب دی نو په ده باندې قرباني نشته دی. غریب دی، په ده باندې صدقه فطر نشته دی. شریعت هر یو کس له د هغه د طاقت مطابق تکلیف ورکوي. لکه یو سړی مالدار دی، مال ورسره شته، نو شریعت ورته حکم کوي چې ته زکات ورکړه. مالدار دی، شریعت ورته حکم کوي چې ته حج ادا کړه. مالدار دی نو هغه ته حکم دی چې ته قرباني ادا کړه. مالدار دی نو هغه ته حکم دی چې ته صدقه فطر ادا کړه. چې غریب دی نو په دې باندې دا نشته. شریعت هر یو کس ته د هغه د طاقت مطابق تکلیف ورکوي. اوس مالدار دی، د هغه طاقت شته دی د زکات، د حج، د قربانۍ. غریب دی، طاقت نشته دی، شریعت دله مجبوره کوي نه، چې دی مجبوراً دا کارونه کوي او دی ځان په تکلیف کې په مشقت کې واچي. شریعت داسې نه دی. یو سړی دی، دی بیمار دی، په ولاړه لمونځ نشي کولی، طاقت یې نشته دی. شریعت اجازت ورکړو ته په ناسته. شریعت په ده باندې دا سختي نه ده راوستې چې دی په ولاړه د طاقت نه لري د لمونځ، او شریعت دا حکم وکړي چې د ده لمونځ په ناسته ناقابل قبول دی، یا په ملاسته په اشارې ناقابل قبول دی. دی به خامخا په ولاړه لمونځ کوي او د ولاړې د هغه طاقت نشته دی. شریعت داسې نه کوي. چې کوم سړی د ولاړې طاقت لري نو ده ته حکم دا دی چې دی به په ولاړه لمونځ کوي، د ده په ناسته لمونځ جایز نه دی. چې کوم سړی طاقت نه لري د ولاړې نو ده ته حکم دا دی چې ته په ناسته لمونځ وکړه. تا ته د ناستې اجازت دی، په ناسته لمونځ وکړه. ستا په ناسته باندې لمونځ چې دی دا قابل قبول دی، او دا داسې دی لکه یو سړی چې روغ دی او هغه په ولاړه باندې لمونځ کوي. داسې اجر تا ته هم ملویږي او ثواب تا ته ملویږي. بیا یو سړی دی، هغه د کټ نه د پاسېدو طاقت نه لري، ملاست دی او ملاست دی. شریعت ده ته دا حکم هم نه کوي چې ته به خامخا پاسې په ناسته لمونځ کوې یا په ولاړه. ته له دا تکلیف او دا سختي هم ده ته نه رسوي، بلکې شریعت ده ته حکم کوي چې په ملاسته باندې خپل په کټ کې په اشاره باندې لمونځ ادا کړه. آساني ورته پیدا کړله. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله یو نفس ته تکلیف نه ورکوي مګر د هغه د طاقت مطابق. اوس د بیمار طاقت دی په ناسته باندې د لمونځ کولو، نو شریعت ده ته دا تکلیف نه ورکوي چې خامخا په ولاړه باندې. یو بیمار طاقت په ملاسته د لمونځ کولو طاقت دی خو په ناسته طاقت نشته، نو شریعت ته دا تکلیف نه ورکوي چې ته به خامخا په ناسته لمونځ کوې یا په ولاړه به لمونځ کوې او په ملاسته ستا لمونځ ناقابل قبول دی. داسې نه ده، بلکې شریعت آساني پیدا کړې ده او انسان له د هغه د طاقت مطابق تکلیف ورکوي، د طاقت مطابق هغه ته حکم دی. وقال النبي صلی الله علیه وسلم، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لعمران بن حسین، عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی: صل قائما، لمونځ وکړه په ولاړه باندې. فإن لم تستطع، که چېرته طاقت نه لري
فقاعدا پس پناسته موږ کا فإن لم تستطع که چېرته طاقت نه لري پناسته فعلى الجنب او پملاسته موږ کا تؤمي ایماء په اشاره سره چې ته اشاره کول کوي لکه په ولاړه طاقت نه لري پناسته وکړه پناسته طاقت نه لري پملاسته وکړه په اشاره سره موږ کا اشاره سره موږ قابل قبول دي